دویمه مسله دا ده څه د جمعې المونځ واجب دی که نه دی واجب. کسه ایمو اشیا و فقه کې مستحب المونځ جامع سره بدعت و باطل دی. د ایمو اشیا و فقه کې اوس وخت د غیر روژې میاشتې کې تراویح المنځونه دي چې موږ اهل سنت ورونه کوي. د ایمو فقه کې شته هر شپې شل رکعته المونځ دی. لیلة القدر سل رکعته ټوله میلاو کې زر رکعته کېږي. خو شعار دا دی چې دا مستحب المونځ جامع سره نه کېږي، جایز نه دی، بدعت دی. سوا د دوو المنځونه چې عید الفطر المنځ دی، عید الاضحی والا دی، هغه یا روایاتو حساب سره فقه حساب سره هغه مخکې واجب و، خو د مولا غیبات پردې ته تاک واجب نه مستحب شوي دي. کله مولا راشي هغه المنځونه واجب دي، هغه واجب نه مونځ جامع سره کوو. نوره مستحب المنځ جامع سره شه دی، جایز نه دی. لذا چې دا څه جمعې المنځ کوي دا واجب دی نه څه مستحب. خو صرف فار کې دا دی چې د کوم واجب دی. واجب سره قسمونه دي، دغته واجب تخیري نه ویلی شي. تخیري ده چې ته مرضي دی جمعې المنځ کوي، که جمعې المنځ وکړلو ورځې المنځ ځای ونیوللو، که عیدي په ځای ورځې المنځ وکړلو بیا جمعې المنځ ځای ونیوللو، یعنې بیا جمعې المنځ رات نشو پاتې. دی وجې نه به ته واجب کوي. البته دا بېله خبره چې زونه چې ته وایې چې المونځ کوم جمعې 2 رکعته حاضرې پیش نماز کور پته نیولو دا واجب ته کې ویللو کې زونه خو نیت د دا وي چې دا المونځ دی واجب تخیري دی، مخیر تا د اختیار دی د غدو المونځ کې کوم یو د کولو.